د جمعیت علمائے اسلام د تحصیل تنگی تحصیل 400 او د تحصیل شب قدر عاملې مشترکہ اجلاس د میا اسپندیار باچا په ځای کې وکړی شو. اجلاس کې د خبرو کول په وخت حاجی حنیف الله حسد، مولانا کمال شاه حقانی، میا اسپندیار باچا، مولانا امانت شاه، جنرل سیکرټری مردان او ضلعي امیر سید مولانا گوهر شاه او نور وویل ضلعي امیر صاحب په حکم باندې دا اجلاس راغوښتی شوی دی. آغاز او ابتدا د تحصیل تنگی نه وکړله او دویمه ایجنډه ده چې جمعیت علمائے اسلام په ضلع کې او په تحصیلونو کې څنګه فعال کیږي، څنګه چې مونځ عبادت منګه ګڼو دغه شان په جمعیت علمائے اسلام کې محنت کول، د اسلامی نظام راتللو دپاره کوشش کول او د شته اسلامی دفعاتو حفاظت کول دا عظیم عبادت ته. الله پاک دې زموږ د ټولو ملګرتیا دې سره همیشه دپاره قایم او دایمه ساتي. انشاءالله چې کوم دی نو دا باور ورکوم چې دا جمعات په مونږ انشاءالله په مخ کې بوځو او ستاسو هر حکم انشاءالله سر بچش به مونږ د هغې تعمیل کوو، هغې به انشاءالله د هغې چې کوم دی نو انشاءالله هر فرض منصبي به مونږ په ښه طریقه باندې انشاءالله. داسې جماعت بل نشته، داسې قائد نشته، نه بالکل فضا تاسو موږ ته جوړه ده او د څه لپاره جوړه ده؟ دا دې لپاره جوړه چې موږ دا خپل چې کوم زموږ منشور دی چې د الله په ځمکه د الله نظام راولو، بالکل موږ ته فضا جوړه ده. نور جماعتونه خاموش دي. جماعت چې زموږ څونه زیاتېږي نو موږ به انشاءالله العزیز په خپل مقصد کې کامیابېږو. په دغه موقع ضلعي نائب امیر حاجی حنیف الله حسد زیاته کړه چې جمعیت علمائے اسلام به په ضلع 400 کې کور په کور د جمعیت علمائے اسلام پیغام رسوي او یو لوی قوت دی او جوړ بشي. په دغه موقع حاجی دانشمند واسع الله، مولانا طیب او د جمعیت علمائے اسلام نور عہدیدار خوب موجود وو. محمد صدیق، هشت نگر نیوز، تنگی.